د مسافر قرباني آیا مسافر پیسې را لېږلی شي پاکستان ته او افغانستان ته چې جناب زما د سیړه تاسو قرباني وکړئ دا پیسې مې راولېږلې زما یې څه دغلته وکړئ ولې وایي موږ ته کسانو ویلي چې مسافر په کم ځای کې یو کس په هغه ځای کې به قرباني کوي نو آیا دا جایز دي او جایز نه دي دویمه دا خبره دا هم پکې زه شاملوم چې وختي و څلورو کسانو څاروی اخیستی نو بیا پې جاخه و چا ورته ویلي و چې په څلورو کسانو باندې قرباني نه کېږي یعنې څه یا به درې یا به یوي یا به پنځه یا به اووی یعنی په دوا په څلورو په شپږ باندې قرباني نه کېږي نو ما وی چې دا سوال ورسره هم څکه ملګری کوم د ټولو نه مخکې جناب ای مسافر ورونو که تاسو د پاکستان یې که د افغانستان یې که هر ځای کې تاسو په پوره دنیا یورپ کې که په اماراتو کې که په هر ګوټ کې تاسو خپل ملکون ته پیسې بالکل را لېږلی شي په خبره پوه شئ او کور کې پلار ته هم ویلی شي کور والا ته هم ویلی شي رور ته هم ویلی شي تره ته هم ویلی شي یار دوست ته هم ویلی شي چې زما د سیړه قرباني وکړه یعنې زما حصه ونیسه څاروی والا نو پیسې بالکل څه کې رالیږلی شي قرباني دې بالکل کېږي ښه چې په کم ځای کې هلته یې کولی شي دا نه ده چې بس ته دې په سعودي کې او یا په یورپ امریکا کې او تا افغانستان او پاکستان ته خپل رونو خپل کور ته پیسې نشي رالیږلی ستا حصه به هملته کېږي نه دلته هم کېږي صحیح ده دا خبره ختمه شو چې ډېرو ملګرو کمنټ د کمنټ تاسو ګورئ ډېرو ملګرو کمنټسونه او وټساپ باندې ډېر بل رنګونه دې باره کې ډېر راله نو دا خبره ختمه شوه دویمه خبره جناب پل یو قسم کېږي قرباني په دوم کېږي په دریم کېږي په څلورم کېږي په پنځم کېږي په شپږم کېږي په اووم کېږي بس د اوو نه به نه وړئ ښه د اوو نه که پاته شو نو بیا قرباني نه کېږي په خبره پوه شئ نو جفت هم کېږي او طاق هم کېږي ښه طاق مطلب یو درې پنځه او اووه او جد مطلب دوا څلور شپږ اووه نو په دې کې کو دوه کسان یې کو درې څلور پنځه شپږ اووه د اوو پورې قرباني سه کولی شئ په خبره پوه شئ نو دا خبره ترې نشته مسافرو پیسې رالیږلی شي هر ځای ته قرباني دله هر څوک کولی شي تاسو له اجازت ورکوئ او دویم دا پلاول دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم په دې کې هر قسمه کس باندې کېږي قرباني ښه کو دوه کېږي کو درې کېږي کو څلور کېږي کو پنځه کېږي کو شپږ کېږي کو اووه کېږي صحیح شو او بهتره دا ده چې پیسې څوک د چا حرامې پیسې مې که نه هغه کېدی حلالې د چا نه راوالی په خبره پوه شئ حلالې پیسې وګټئ حلالې پیسې را پیدا کوئ هغې باندې قرباني وکئ که اوس چاته په خپل مال باندې شک او شوبئ چې زما د مال کې څه دی حرام دي دغه پیسې مراله دغه پیسې مرله د الله بنده دا نور هم ځان سره غر کې تباه او بربادي کې په خبره پوه شئ دغه پیسې څه چل وکړم چا نه پیسې پاکې راواله یا پیسې داسې پاکې وګټه د وس نه ماشاءالله ټیم ورته شته پاکې پیسې یا ستا یو روزګار دی پکې پاکې پیسې دي هغه راواله او په هغې باندې قرباني څه وکړه هغې باندې قرباني وکړه نو نه به ستا څه خبره شي او نه به دا نور غریبانان تباه او برباد کړي او که نه اووه کسان یو پکې حرام راله نو څه ټولې څه پښتو کې وایي که نه توت ته تورې کړئ ټول بس لاړل اسې بېڅه ښه اسې غر ته هم ګټې وچلولې صحیح ده نو په مال کې ډېر یو قسم نه ډېر ضروري موږ دا خبره تر وګڼو صحیح ده که نه انشاءالله